هغه ته ورځ تاسو خیال دی مفتی مولا شاکر صاحب هغه په مسله باندې دا ټول خلک چیلنج کړو هغه مسله دا و چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د واده په وخت کې عمر څومره و بخاری حدیث ته چې 9 کاله عمر د حضرت عائشہ رضی الله عنها د واده د عمر په اړه کې اختلاف موجود دی سو کوئی 13 کال عمر دی سو کوئی 9 کال عمر دی امام بخاری د 9 کال قائل دی وایي چې کله زما کوئی د نو شو زما عمر وکړو چې کله واده عمر مې 9 کال مفتی منیر شاکر صاحب دا مسله راوچته کړله دا نوی نه ده په دې باندې په خپل خلکو اعتراض کړو خو د اوس راوچته کړله چې د بخاری دا خبره کمزوري ده او د مور بیبي عمر 9 کال دا ډېر ظلم دی او زیاته دی ورکوټ 9 کال جنې سو ودی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 53 سال دی او د 53 سال سره بسنګ 9 کال جنې سره واده کوي لحاظ د بخاری د حدیث غلط دی او دا بخاری غلط دروغ ویلي دي او عمر سید آیا 13 کال او دا سوال کړو خو زیاته په کې دا کو چې د بخاری هغه شخصیت ډېر زیات مجروح کوو ټیک اختلاف ته بل پر زړه خبر کوم په دې بارک الحمدلله پاک کې ما خبره کړې و خو زه دا وایم چې موږ وایو چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها د بخاری د حدیث مطابق عمر 9 کال ټیکو بالکل په دې کې فائدې د روایت په لحاظ باندې دا حدیث بالکل ثابت دی البته د تاریخ نه معلومیږي چې عمر 13 کال نو کسو وي 13 کال او کسو وي 9 کال دا چې د عقیدې مسله خو نه ده کنه د واده خبر هو یقیني دي چې واده وسکړه دا هو یقیني ده په کم عمرې کې واده کړو دا خبر مې یقیني ده اوس عمر یا 9 کال یا 13 کال په دې کې د عقیدې څه خبره شته یعنی که سړی وایي چې 9 کال او بل 13 کال په دې کې د گمراهۍ څه دي خو یو اختلاف دی علمي اختلاف دی وشو کنه سو 9 کال سو واده دی نو پاره کې د اهل حدیثونو په ډېر تیز رالو بلکې شیخ امین الله سے پکې ویل چې را پدې کې مباهله کو تیز پکې لاړو هغه د نو پکې شیخ امین الله سے دا خبره کړې مفتی منیر شاکر صاحب نو زیدي راغی په جمعات کې منبر د پاسه کېناستو راځي بالکل زه مباهله ته تیار یم او زیم که زه په غلطه الله دې ما د بچون اخلاص دې ما د الله تبو برباد کی بالکل د منبر په سر باندې خیره وکړي بیا دا څه جواب نه ودی لکه ولې دا غزه غره چې کوم نه درېږي ولې دومره د دعوه کې چې بیا هغه د منبر په سر باندې خیره هغه وکړل نو څه چل کې اوس جواب نه دی نو دسي په جذبات کې نه راتل پکار راځي مباهله ته مونږ تیاریږو په دې مسلو کې څه مباهله نه کوي لوی عالم شیخ امین الله سے کوي سره خو دې خبره کې هر درجه کمزوري ښکار کړي او دای وی چې راځي مباهله کو په دې مسله کې منیر شاکر خود مسیدی سره او یو ډېر ناشنا انسان دی منبر د پاسه دا خبره وکړي نو دا خبرې کومنګ سي بالکل بهر د منبرون تر اوستلې چې راځي په منبر د پاسه مباهله کو نه په خوا خلکو تور صادر ختم کو بسازو خیالو دقه ته مباهله وې سره تور صادر ختم او یا د قهر ختم ویل کو په دې بس قهر ختم دا د سورۃ توبه د آیاتونو د جهاد په پیبل بس ویل په دې بس د قران ور پسې کی دې د قهر ختم وایو او د تور صادر ختم به دې ته وایو چې کله وسوک نه مړ کېدو کنه عمر به ډېر شو ولازم د تور صادر ختم پسې کو چې دای ست مړ شي چې ختم شي نو دا مباهله په دې مسلو کې نشته